اوس مثلا IMF دی IMF وایي چې یاره د قوم له چې کوم دی دغه پکار دی پټرول ګرانول پکار دی فلاني بجلی ګرانول پکار دی ګیس ګرانول پکار دی نو دا د اشرافیو خبره ولې نه کوي چې ستاسو د قومي اسمبلی د صوبایي اسمبلی د هغې مراعات دې کم شي د هغې تنخواګانې دې قربان کړي هغه اربپتیان کروڑپتیان دې نه دې اخلي د هغې نه دې واخلي هغې قوم دې دپاره نه دي دغه کړ چې تاسو سره خپل بینک بیلنس سیوا کوئ ایډمنسټریټرز دي د هغې سره ګاډي دي د هغې سره غټ غټ دغه د هغې پټرول دي همدارنګې چې کوم دی د ججان دي د هغې مراعات دي دا ولې نه کموي ځکه هغه هم چې کوم دی د قوم یعنې د ملت او د اسلام او د غریب دشمن پالیسي ده ځکه چې هغې دي دومره اوږې کا چې دې د علاوه د خوراک نه بل څه نه ښکاري چې نه دې د خپل تقدیر فیصله کولی شي دا یو هغه ورځ چې کوم دی یو کارټون چا جوړ کړی او ډېره غټه فلسفه وه پکې قیدي وي او هغې دومره اوږې کړي چې هغه ته روټۍ هم پرته ده هغه ته چابي هم پرته ده خو د هغه خپل ازادۍ ته خیال نه دی چې چابي راوالي هغه دومره اوږې دی چې چې زه دا روټۍ زر راوالم دا روټۍ وخورم زما لوږه ختمه شي دې دا قوم دومره اوږې کړ چې دې قوم اوس نظام ته سوچ نه دی چې دا نظام موږ ټیک کړو نو موږ به صحیح کېږو بچی لا پیدا هم نه دی د مور په ګېډه باندې دا مکروز دی نو زه وایم که دا حالات دا قوم په خپله باندې د بدلون کوشش ونه کړي نو نه بدلېږي لبیک الحمدلله ماضي او حال داسې کلیر دی الله او رسول په کرم سره چې خبرې خلک ډېر کوي هر څوک سوی او هر څوک آزاد دي خو دا داسې وخت دی چې یو څیز هم پټ نه پاتې کېږي هغه پاناما لیکس دي هغه که نور لیکس دي هغه که ویډیو لیکس دي هغه که آډیو لیکس دي تحریک الحمدلله د قایدینو نه راواله تر کارکنانو پورې نه پیسو کې روپۍ ثابتولی شي نه کرپشن کې څوک دا کولی شي که چېرته کې جیلونو ته هم تللي دي او د خپل نبي په عزت او حرمت باندې تللي دي نو زه وایم چې دومره دا خو د دې قوم په دپاره یو ډېره زیات چې کوم دی نادره موقع ده او د دې به خوشقسمتي وي چې داسې وخت کې ولا الله پاک د باباجي غوندې شخصیت ورکړو بیا د هغه دومره مخلص ترین جماعت ورکړو نو که دې اوس هم قدر ونه کړي نو بس بیا خو حالات داسې روان دي نه په پورته سیوا کوي لبیک کا باندې که خلک بروسو کوي او دې بل دور کې انشاءالله د حالات د زړه ستاسو څه وایي دا به قابو کوي که نه لبیک والا لکه موجوده حالات چې دي اسلام به قابو کوي مونږ به څوک یو چې مونږ به قابو کوو او که زه وایم که صرف په دې پاکستان کې عشر او زکات د اسلام مطابق شي دا زه چې کوم دی وایم چې اسلام لاله دومره برکات ورکړي دي چې په لس کاله کې به څوک زکات اخیستو والا په دې وطن کې پاتې نه شي تاسو څه وایئ که د دې اشرافیه نه دا صرف زکات راوښکلی شي عشر راوښکلی شي د اسلام مطابق چونکې اسلام د غریب نه ټیکس نه اخلي د مالدار نه علي هم 2.5% اخلي د زکات په صورت کې اخلي یا د عشر په صورت کې اخلي او غریب له ورکوي د غریب دا نه چې د هغه په سرمن کې ځای نشته او ته نه 12% نور هم راوباسي او د دې بالکل دغه مخې ته دی زمونږ ګاونډ هېواد مخې ته دی چې په دې وخت کې زمونږ ترقي د ټولې دنیا د بایکاټ باوجود ترقي زمونږ نه زیاته روانه ده معیشت یې زمونږ نه زیات مضبوط روان دی او انشاءالله زمونږ امید دی چې د اسلام په برکت او په خاطر باندې به په 15 کاله کې هغه ځای له رسي چې چېرته په 100 کاله کې نه رسېدلی. ډېره مننه مهرباني.